دا زنانه ورته وي جاړم ځکه چې خوږېږم درد دې راته او خاندم ځکه چې ما په دا بستره باندې 15 ساعته تېر کړه ما ته دومره عذاب ملو شو دومره تکلیف ملو شو دومره درد ملو شو ما دا تصور وکړو چې زما د باچا د آقا دغه په دې ګلابونو باندې زمانه تېره کړه بلا وخت یې تېر کړه چې د ده عذاب به څومره وي زما محترم په دې باندې خاندم چې ستا عذاب به څومره ما وویل د دنیا وخت او د دنیا لذات عارضي لذات دي زما محترم د دنیا بسترې د ریخمو عارضي دي قسم دې تا د دین مزه نه ده اغوستې راشه علماو سره کښېنه په مساجدو مدارسو کې کښېنه د الله سره وابسته شه په تهجدو کې الله ته ودرېږه ګویا چې تا د پیغمبر د دیدار مزه نه ده اغوستې تا د الله د ملاقات مزه نه ده اغوستې تا د الله سره د خبرو مزه نه ده اغوستې راشه قرآن شروع کړه قرآن ولوله احادیثو ته کښېنه علماو سره کښېنه تبلیغیانو سره کښېنه مجاهدینو سره کښېنه صوفیانو سره کښېنه الله والو سره کښېنه د دین مزه وګوره د دین مزه چې وګورې قسم دې د دنیا مزې به تا ته د دنیا برانډډ اوزار سامان به تا ته بې مزې ښکاره شي وایي هغه زنانه د باچا په دغه کې بیکار کو دربار کې نو باچا د هغې باچا دا دغه چې دا ګلونه کوم دي دا ګلابونه تازه ګلونه به یې ځان ته په بیډ یا په کټ باندې ایښو دونه ګیډي او د هغه دا عادت چې په ګلابونو باندې به سملاسته دا ګل دا پاڼه نه دا ډېره نرم وي ځان ته به یې داسې ګیډي جوړ کړي په هغې د پاسه به ملاستو دا د باچا عادت و نو یو پیره باچا نو دا زنانه چې ده نو وایي راشي چې په دې کې په ملاسته کې څومره مزه ده هسې باچا نشته راشه سم لپې وایي چې څنګه پې سم لاسته وایي مزه یې وله ورکړه چې په دې خو ډېره مزه ده په دې ګلابونو کې ملاسته خو ډېره مزه ده دا خو ډېر پاسته دي ګویا د ریخمونه هم زیاته مزه ده دا باچا ځکه په ګلابونو کې سملي هغه مزه یې دومره ورکړې وه چې په مزه کې مستغرق شو په دې پوه نه شوه چې ټیم وړېده دې کې پې باچا راغی چې ویې کتل دغه ښځه مانه دغه نوکره په ګلابونو ملاسته وه ښځه یې راپاڅوله د سر نه ونیوله ویې جړقوله ریخ کړه یو کوټه کې ورپسې راواغېشته په دې سر یې پې ګزارونه جوړ کړه زنانه جاړي او خاندي باچا اوچته کړه وایه دا جاړې ولې او خاندې ولې دا زنانه ورته وایي جاړم ځکه چې خوږېږم درد دې راته او خاندم ځکه چې ما په دا بستره باندې 15 ساعته تېر کړه ما ته دومره عذاب ملو شو دومره تکلیف ملو شو دومره درد ملو شو ما دا تصور وکړو چې زما دا باچا د آقا دغه په دې ګلابونو باندې زمانه تېره کړه بلا وخت یې تېر کړه چې د ده عذاب به څومره وي زما محترم په دې باندې خاندم چې ستا عذاب به څومره ما وویل د دنیا وخت او د دنیا لذات عارضي لذات دي زما محترم د دنیا بسترې د ریخمو عارضي دي قسم دې تا د دین مزه نه ده اغوستې راشه علماو سره کښېنه په مساجدو مدارسو کې کښېنه د الله سره وابسته شه په تهجدو کې الله ته ودرېږه ګویا چې تا د پیغمبر د دیدار مزه نه ده اغوستې تا د الله د ملاقات مزه نه ده اغوستې تا د الله سره د خبرو مزه نه ده اغوستې راشه قرآن شروع کړه قرآن ولوله احادیثو ته کښېنه علماو سره کښېنه تبلیغیانو سره کښېنه مجاهدینو سره کښېنه صوفیانو سره کښېنه الله والو سره کښېنه د دین مزه وګوره د دین مزه چې وګورې قسم دې د دنیا مزې به تا ته د دنیا برانډډ اوزار سامان به تا ته بې مزې ښکاره شي زما محترم خو تا ته مزه نشته د دین مزه درته نشته تا ته د دین سکون نه راځي ولې ته د دنیا په لذاتو کې دومره مستغرق یې ته په خپلو موټرو بنګلو ګاډو په نرمو بسترو کې دومره مستغرق یې چې تا ته د دین پته هم نه لګېږي چې دین څه شی دی او د دین مزه څه شی ده قسم دی تا ته په مونځ کې مزه نه میلاویږي یاره جي ولاړم او په مانځه کې ولاړم یاره جي بل طرف ته پکې لاړم په مانځه کې بل طرف ته لاړم په مانځه کې کوم طرف ته لاړم بل طرف ته لاړم نه کوم طرف ته لاړم دا زمونږ دغه دی قسم دی ولې په مانځه کې ولې مزه مونږ ته نه حاصلېږي مونږ ته په عباداتو کې مزه ولې نه حاصلېږي زما محترمو مونږ چې ته د دین مزه اغوستې نه ده رواجي کار هم شروع کړی د رواجي زه وایم قسم دی ته خو مونځ هم کې مونځ دوه قسمه دی ما نه وره مونځ دوه قسمه دی یو هغه مونځ دی چې ته به پې د رب نه ځان خلاصې یو هغه مونځ دی چې په دنیا کې ته ځان خلاصې او د کوم مونځ نه چې ته ځان خلاصې الله په توره کپړه کې واچوي و په دا مخ یې درولي الله وایي والا داسې عبادات زما نه دي پکار او ته لړ شي جي مونځ مې کړی دی مونځ مې کړی دی جي د جمعې مانځه له لاړم خطبې له رامنډې وې یو رکعت ته نه وشي کور ته راسې کور والا یاره جي مونځ مې وکړه ښځې واچوه
ترکاری واچوه مونځ مې وکړه د خدای د کور نه رالم رواجي کار دی شروع کړی دی قسم دی او ته به خدای ته وایې چې الله عباداتو له راځم 15 ساعته 15 منټه د جمعې فرض اضافي ته په مسجد کې نشې تېرولی وایي مونځ مې کړی دی ما دې په ایمان وشوه زما رب بیا ډېر رحیم ذات دی قسم دی الله ظلم نه کوي الله ظلم نه کوي یو خبره کوم نکتې والا خبره کوم بس خبره بندو و یوسف علیه السلام چې کله مصر بادشاه شو د مصر بادشاهي وخت شو بادشاه پیغمبر مو بادشاه مو پته به ورته لګېده چې په دنیا باندې بقات راځي د دنیا غلې جمع کړې وه زه نکتې والا خبره کوم واقعاتو والا بندنې وایي یوسف علیه السلام غله جمع کړې وه چې بقات راغې ټوله دنیا د مصر په دغه باندې را روانه شوه یوسف علیه السلام خپل کسانو ته ویلو چې کوم کسان غلې دپاره راځي 2 تپوسه ته صرف کوه او بیا دننه راوله یو ته دا تپوس کوه چې د کوم ځای دویم ته دا تپوس کوه چې مال دې څه راوړی دی سره دې راوړي دي سپین دې راوړي دي پیسې دې څه شي دا 2 ته تپوس کوه او بله خبره هم کوم چې کله دا تپوس وکړه که د کنعان نه راغلي بیا ته بل تپوس مه کوه جیبونه به زه یوسف خپله لټوم ځکه په کنعان کې د ده اهل پروتو جیبونه مه لټوه جیبونه به زه پیغمبر لټوم زما د رب هم دغه معامله ده زما رب هم فرښتو ته وفرمایل چې قبر ته بنده راشي قبر ته مسلمان راشي صرف کلمې ځان سره راوړې ده 2 تپوسونه ته وکړه مسلمانو من ربک من نبیک دا 2 تپوسونه ته وکړه که دی درته ټیک کړه بیا باقي تالاشي به وله زه رب علم تاسو به د هغه تالاشي ناله گویا په یو ایمان باندې جنت ته وردن کوم ټول شو سر سبحان الله الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا یا حبیب سلام علیکہ سلام